وای کپڑے به وباسي او قرآن شریف ولا په ځمکه کېښود توبه خدای او توبه نعوذ بالله چې د قرآن شریف د پاسه به تېرېږي نو هله به دې په عدالت کې پیش کوو جي دا بل چا سره نه جي دا زمونږ خور چې کومه ده عافیه صدیقي چې 2003 نه 2023 پورې مطلب 20 کاله داسې د امریکې په قید کې ده دا انکشافات اوس چا کړي دا د عافیه صدیقي چې کومه خور د فوزیه صدیقي چې خپلې خور سره تقریبا 2.5 غنټې ملاقات شو څومره ظلمونه په عافیه صدیقي شوي نو عافیه صدیقي خپلې خور له هغه ټول ظلمونو داستان بیان ګوجي چې هله به دې وایي عدالت له پیش کوو چې کپړې وباسي او قرآن شریف توبه خدای توبه نعوذ بالله په ځمکې ولا کېښود چې دې د پاسه تېره شي نو هله به دې قرآن شریف کې ترو نو اوس هغه مسلمانان چېرته دي که د عافیه صدیقي په سر باندې غیرت نه کوئ قرآن شریف چې کوم توهین کېږي د مسلمان په مخ کې یو د حافظ قرآن په مخ کې تاسو له دې معلومه دا هم وي چې عافیه صدیقي د قرآن شریف حافظه هم ده نو عافیه صدیقي وله ووي چې زه ټول عمر په جیل کې یم خو زه به هېڅ کله هم دا کار ونه کړم چې کپړې وباسم او د قرآن شریف د پاسه نعوذ بالله توبه خدای توبه دې د پاسه تېره شم زه جیل کې خایم زما ټوله زندګي د قرآن شریف نه قربان جي خپلې خبرې په اخر کې وکړو راځئ د فوزیه صدیقي دا خبرې واورئ د عافیه صدیقي مشره خور چې کومه ده کوم سره چې ملاقات شوی دی د دې د خولې دا خبرې واورئ بیا په اخر کې خپل پیغام هم دی او خپل یو څو خبرې په ما دي ګوډي تاسو سره شریک کوم راځئ د عافیه صدیقي د خور د فوزیه صدیقي دا خبرې واورئ جي उसके टुकड़े उतारे गए कुरान फेंका गया और कहा गया कि जब तक इसके ऊपर से चलोगी नहीं तुम्हें अदालत में नहीं लेके जाया जाएगा तुम्हें इसी तरह लेके जाया जाएगा कपड़े नहीं दिए जाएंगे और जब चलने से इनकार किया तो मार मार के लहूलुहान और बेहोश कर दिया उसने एक सवाल किया कि मेरी नहीं कलाम पाक की बेहुरमती तो रुकवा दीजिए कोई एक मुसलमान नहीं फिर क्या पूरे पूरे पाकिस्तान में एक शदाई रसूल नहीं कि वो कलाम पाक जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पे उतरा خاملګرو تاسو د فوزیه صدیقي د خبري واورېدې بل طرف ته مشتاق احمد کم چې د جماعت اسلامي رهنما دی هغه هم دا ویلي چې څه ټایم د فوزیه صدیقي او د عافیه صدیقي ملاقات شنو په هغه ټایم کې نو په ټول ملاقات کې د عافیه صدیقي په سترګو کې اوښکې وي او دغه یوه خبرې بار بار کوله چې ما د دې جهنم نه وباسه او ما دې ځینه زر تر زر خلاصه کوي چې څومره هم پیسې پې ولګوي سوشل میډیا والا خلکو له پاکستان کې ریکویسټ وکوي الکترونکس میډیا له ریکویسټ وکوي چې زما دپاره په میډیا باندې اواز اوچت کې څومره هم پیسې لګي ولګوي خو کم از کم ما د دې جهنم نه وباسئ دا څه خبرې اوس فوزیه صدیقي میډیا ته ښکاره کړي خو چې دا کله عافیه صدیقي الله که چې زر تر زر رها شي او نن رها شي که نه نو بیا چې کله فوزیه صدیقي پاکستان ته راشي چې هغې سره څومره ظلمونه شوي دي ټول داستان موږ له بیان کړي نو ډېر زیات یقینا چې موږ به ډېر زیات حیران شو چې هغې سره کوم قسم واقعیت به شوي څومره ظلمونه به شوي څومره به ټارچر شوي منټلي فزیکلي نو تر اوسه پورې دا اپډیټ راغلی ټولو عوامو له څومره هم کتونکي دی له زه دا ریکویسټ کوم چې د عافیه صدیقي دپاره په خپل سوشل میډیا ستاسو اکاونټس دي په هغې باندې اواز اوچت کوئ خامخا یو نیم پوسټ روزانه دروازې کوئ جي اور که چېرې وس مو رسي کانټنټ کریټرز یې روزانه په ویډیو هم جوړوئ د خپل وس مطابق د عافیه صدیقي مدد وکړئ چې دا رها شي یو قرآن پاک حافظه ده او بقایا چې کوم ژوند د پاتې خپلو بچو سره تیر کی پاکستان کې په ایمان سره تیر کی نو د ویډیو کتلو ډیره زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ والسلام